عزتمند مسلمانانو په جنت کې یو میدان دی، هلته به الله جل شانه د خپلو خاصو بندګانو سره ملاقات کوي او هغه جنت هغه ځای چې دی هغه یو اوار میدان دی او تک سپین دی. هلته به الله جل شانه هر انسان سره ملاقات کوي، الله جل شانه موږ سره خبرې کوي، الله جل شانه به موږ سره هم کلامي کوي. زما بیبي موږ د الله سره ملاقات وکړو، الله جل شانه سره هم کلامي وکړه، الله مو کتلو په دې خپلو سترګو باندې. نو بیا به ورته هغه خاوندانو ته وایي چې بیبیانو تاسو خو ډېر ښکلي ښکلیان ښکارېږئ او داسې نورانیت د باندې ځلیږي، څه معامله ده هغې ورته عرض کوي یا زموږ خاوندانو موږ ته الله جل شانه په خپل جنت کې خپل ځان وکړو. څومره ښکلی مقام دی. موږ به د الله جل شانه په ذات کې سوچ وکړو چې الله به څرنګي، د الله لاس او خپې به څرنګي. الله جل شانه له نه خوب راځي سنتو ولا نومن، نه ولا پرکالی راځي، نه ولا سبل شیز راځي، لم یلد ولم یولد، نه د چانه پیدا دی نه د څوک پیدا دی. الله جل شانه کفوا احد، اکیله ذات دی. عجب د الله جل شانه په هغې مخلوقاتو کې غور او فکر وکړو چې ځمکې اسمانونه څنګه پیدا کړي او سمندرونه څنګه پیدا کړي او دا نور انسانان څونه پیدا کړي، د الله جل شانه په ذات کې